نن وګوره ثوابه په سیمه باندې د یار حسین په سیمه باندې یو پلار څلور بچي حلال کړه. محترمو دا ولې محترمو دا د بېدینۍ د وجې نه پې نن به ته ولې بچي حلالې محترمو نن ته دومره ګیا ګزرا شوې ستا ایمان دومره ګیا ګزرا شو تا کې دومره بېدیني راله چې ته د خپل ځان سمیت څلور بچي د شپې حلاله چې هغه نابالغه دي او غیر مکلف دي. محترمو ته دومره بې ایمانه شوې ستا ایمان دومره ګیا ګزرا شو چې ستا لاس یې چړۍ ته جوړ کړ او ستا په یو نابالغه څلور ماشومانو باندې د شپې چاړه راځي او ته خپل بچي حلالې دا بېدیني نه ده. نو نور څه د قسم دی. امام زین العابدین رحمت الله علیه چې به الله اکبر آواز وشو د مخ رنګ به بدل شو مخکې به تغیر او تبدیل راغی الله ته چې به ودرېدو مخ به زیړو جړل به چا ورته وی حضرت چې الله اکبر وشي ولې دومره جاړې ولې دومره یریږي وی قسم دی د احکم الحاکمین مخې ته ولاړې ما د الله مخې ته ولاړم یریږم بنا نن ته د مار نه یریږي درنده نه یریږي د ازبري نه یریږي لیکن الله ته چې ودرېږي نو نه یریږي. محترم نه یریږي. ایمان د موږ داسې پاتې نشه محترم. نن داسې جوړ شوم قسم دی چې یو پلار راولګېده څلور بچي یې حلال کې یو کس یې خودکشي وکړه. مې خودکشي څه کې د دې نه مخکې د څلور قتلونه وکړه. څلور یو مؤمن دی قتل که تمام انسانیت دی قتل که تمام لکه ده چې د څلور کرته دا دنیا والا مؤمنان حلال کړه. محترم او مؤمنه دومره دا ذلیله و محترم الله دې پې باندې اوس رحم وکړي خو د رحم قابل نو وګورئ نن پښتون او مؤمن دې ته پاتې شو ایمان دومره ګیا ګذرا شو د الله دوستانه نشته. محترمو د الله یارانه نشته نو دوکه خو به ملاویږي تا ته به د کور نه ملاویږي او تا ته به د رور نه ملاویږي تا ته به د خور نه ملاویږي او تا ته به د مور نه ملاویږي. الله دې پرېښې دې الله ما ووی د الله په یارانه کې دوکه نشته د الله په دوستۍ کې دوکه نشته د الله په دوستۍ کې دروغ نشته. محترمو نن ما سره دوکه کېږي د یو کور په سر باندې ایمان ګیا ګذرا شو خدای مې پرېښې دی یو پلار څلور بچي حلالوي. محترم اوس قسم ډېر خفه شو هغه ویډیو مې وکته بیګانو ته د سترګو نه اوښکې به یې دی قسم ما وی داسې حال شو داسې تاسو به کتلي هغه ټولې ویډیو قسم دی د انسان روح ویریږي روح خدایه دومره یو انسان مجبوره شو. ما ته اکثر خلک ویري چې د ده بس دغه وه د ده بس مجبوري و دی به اخري حد ته رسېدلی و مې مجبوري دا وه چې ته څلور بچي حلالې محترم و څلور قسم دی اولاد له خو د چا لاس هم نه ورځي خپل څلور بچي حلالو ډېر ګران کار دی. په یو وخت باندې یو کور نه 15 جنازې وځي او د څلور ماشومانو. محترم دا بېدیني نشته نور څه دی محترم سکون تا ته نشته نو تا ته سکون نشته نو ته به بچي نه حلالې محترم تا ته سکون نشته نو ته به د بل مؤمن په حق باندې ډاکه نه چې محترم ستا زړه ته سکون نشته تا خدای پرېښې دی او دین دې پرېښې دی ته به ذلیله کېږي نه الله وایي ذلیله کړو. وګورئ محترمو دغه انسان معاشره کې هم وشرمېده خلک ول په خاندان باندې لعنت وایي او آخرت کې به هم ذلیله کېږي او شرمېږي. محترم خودکشي حرامه ده. محترم تاسو په خودکشي باندې د علمو ما له یو کس راغی مخکې ورځو کې دواخانې ته ویل جي تا سره ملاویږم اخیره ستا بیانونه ډېر اورم او چې اوده کېږم ستا بیان اورم او چې راپاسم هغه موبایل هغسې لګېدلي او ستا بیانونه اورم خو نن زه دونه مجبوره شوم تا له ملاقات ته راغلی مو ځان مړ کوم بس بیا به دنیا مې نه وي. ما وایي داسې وي نوجوان خود برابر محترمو دی معاذ ته پته ده ما وایي داسې وي ما کسان بار که ځان له میواده کې مې څه مجبوري داسې شوه داسې څه خبرې وکړې محترمو چې هغه نامناسبه وي د کور نه قسم چې کور کې ورسره داسې کار کړو چې ښځه ورسره غداري کړې وه د عزت د نفس کې وي زه خو نور څه نشم کولی او نه ښځې ته څه ویلی شم بس ځان به مړ کوم ښځه مې ګیره کړې ده د بل سره ځان به مړ کوم لیدلي مې دي په دې سترګو دا څومره د ذلت دونه مجبوره شوم چې ما خپله ښځه بل سره په زنا باندې ولیده نو ځان به مړ کوم زه دومره جړلې ډېرې جړل محترم ما وی دا حال شه قسم دی ډېر انتهایي پې باندې خفه شوم. بیا مې تسلي کړ ما که داسې نشي کولی ځان مه مړ کوه طلاق ورکړه بس پرېږده ستا دپاره ښځې ډېرې نوجوانې. محترم نن دا عالم شه زمونږ قسم دی چې زه دومره مجبوره شوم چې بیا ځان دا جان تا سره د الله امانت دی د الله او د مؤمنانو په امانت کې ته خیانت نشي کولی که د مؤمنانو په امانت کې د خیانت وکړ الله وایي د قیامت په سبا به دې ذلیله کړم نو ته د الله په امانت کې څنګه خیانت کوې ته څه وایې چې د مؤمن په امانت کې خیانت کوم او خدای به مې ذلیله کړي نو چې د هغې ذات په امانت کې خیانت وکړي نو خدای څه وایي چې زه به دې پرېږدم. محترمو
تمام عمر او د قبر کې چې کوم زندگی به په ذلت او په قهر باندې نه تیری پیغمبر اسلام فرمایي چې په کوم حالت کې د ځان مړ د قیامت د سبا پورې به په هغه حالت کې په قبر کې ځان سره دا کاتی کې الله دې موساتي امين وایي چې ډېر مجبور شوي راشه جمعات ته راشه الله له راشه عالم سره کېنه ډېر مې تسلي کړه احادیث ته جناب محمد رسول الله مې ورته ووي دم مې په باندې واچو خوشحاله شو ډېر مې ځه ښځې ډېرې تاله ښځې ډېرې الله د یو سړي دپاره سلور ویلي دي نو مې ښځې ډېرې دي ورنه خدای به سلور نه ویل چې سلورې ویلي مې الله ګوایي چې دنیا روانېږي پخوا وګورئ دومره سهولیات مو خلک به په خرو او په خچرو او په دغه باندې تله محترمو په اوښانو به یې سفرې کولې هغه دنیا ختمه شوه نو جدید آباده شوه نن ته د څلورو میاشتو د پنځو میاشتو مزل په څلورو ګنټو کې نه کې ښه آبادېږي مې ستا کور بروان شي الله به دې د دې نه ښه آباد کړي محترمو فکر به مې نه کې ښځې ډېرې دومره چې د شمار نشته دومره ډېرې ښځې کس تسلي شوی مولوي صاحب قسم دې تسلي شوم په تندي یې ښکل کړم ولاړ या हबीब सलाम अलैका सलावत